بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المغازی و 20 نمبر سبق تا باب قتل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. دیزن مصنف رحمه الله دی حمزہ رضی اللہ عنہ دی شهادت و قصاص تا خای و شهدای احد کی باب مقتل یا یلشی باب قتل یا یلشی. دوس مخت خبر خیو بی قال حدثنا ابو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال دا عمر بن أمية الضمري صاحب دا خبر مختبيني دي دينا دې څه دی پر کې عبید الله بن ادي بن خيار سره لونو سکل مهم سلاکی ته لوړو شام کې وای علاقه ده. نو عبید الله متویل س آیا غوړی سو وخشي ته ویر شو غنه لګ ته پوسو کو دی حمزه د شهادت په باره کې نڅنګي وشي موتل ټیک ته چلو لوړ بشو. دا وخشي چې دا یو کاسو دی حمزه سیب شهید کړو دا په هم سلاکی کې وسیدمونه ته پوسو کو سیره دا بچی ته کې ملو شي وخشي ازي لکه کې کسونه نن تاسو کو غل څوري بنگل بلډینګونه کسه مازي سیوري تا نو استسموي رغلو ی مشکې زی غوندې روغ داغه وخشي سیب مو تیر المتودر دلاغونه سلام یو تو کو جواب راکو اغه نه بعد دی دا عبید الله سیب چو دی وا پګړی والی وا نه دغه والی وحشي هغه دی واجی نه صرف سترګې وغیره خپې کتل شي نور ټول پټو جامو کې نو وحشي دی ولا صرف سترګې وغیره وکتل یا د سخپې می وکتل نور د عبید الله پارشي کې پټو عبید الله دوتی سي وحشي تم پیژندل شي کنه شي پیژندل هغه ته ډیر وکتو ولیدلې بیل صدا پاته خورته نه لګي خدوم را پاته راتشتو یو کاست ادی بن خيار نه میدل او غوي خز سره واده کړو هغه نامه ام قتال بنت بلیس وا هغه نه یو بچای پاغه ټیم کې پیدا شو ماکی کی ودو هغه د پاره مو یو خز لټول شي د پاره شودي د ورل شي هغه وړ کوم بیا وړو ځون سره مور سره اخذ ته مر کړو مو ته د سیلاګي تلکه ماغه کاس خپې د ماغه سیروغي وړکتوب کې مکتلوي همده شته د سترګ مرګ نرته اندازه کیږي عبید الله عبید الله څخه کله مخرمن کړي پوښ از دوه زیوه پیژندل ویتل چلو د چالو کوم ته دی حمزه په باره کې لګي خبري واخه چې ټیک ته د تواب خایم اصل کې خبر ده چې د حمزه څه ده دیو کاس قتل کړو دی غنمه د توعیم بن ادی بن خيار په بدر جنگ کې چې موت دی هغه مولا بیلی خپل مولا می څه ده جبیر بن مطعم نه می دی چې که حمزه دی متر په بداله کې قتل کو زداوم دی چې خدای کرونو کله خال جنگ یو خود ته وتلو جنگ یو خود ته امه عینی نه یلو امه انین نه یلو یو غره په مانس کې رولو جبل یو خود په مانس کې وال گاډ چې ځا خلکو سره لوړو سکله خلکو جنگ د پر سپونه جوړ کو په دی وخت کې یو کاسو جنگ د پر وروتلو مقابله ته سباع نه میدلو هغه د اوازو کو چوشتو مو سره مقابله وکي حمزه و سی بروتو حمزه سی وتل شي سباع ای دی هغه مور بچی ستو مرشه کولی خزو ته سنتیونی کولی تو صلی رسول سره مقابله کوي عملای په وکړه د سی ور خاتم کو لکه 13 بیګا صد بیګا 13 شهید بیګا خاتم شهید هیڅ ماغه د پاره زبیا پټ شون سره حمزه سی خدا کا سغا کړو یو کونی خوته وته غلون څ کلم ون نږدې شو هیڅ نږدې سره موشتلو ناغه دی واجنه شش ولا نزای به وته د ورسته یسوس رزوي کې هیڅ ماغه بداله کې دا ټوله خبرات څه کله خلک واپس زاو سره واپس ماکی کې وسیده خدای پاک ډېر اسلام راوستلو کله مکه پات خشولات هجری کې هیڅ بیا طائف ته لوړل طائف ول خلکو پیغمبر علی صلوات و سلام ته د حکومت غنی زومی سفارت ولدا سره کی جری کړو پاغو کې سفارت کی سفیر په تور باندې زاستانو قاصد په تور باندې متخالکل پیغمبر سون کې دا عادت تا س قاصد سفیر و غیره ته نه غوسه کیږي س زاده او کسونو سره لون کوم طائف نه رغلیو پیغمبر لسم تایر لن سکل زیو قتل س موتیر ته وخشي ساز وخشي هیڅ توي موتر قتل کړه حمزه چیا س شهید خاص شهیدی پیغمبر علی السلام وتل چلو اسلام خودی قبول لشي اسلام راوړي خدیمو مخې ته ما تیریږه زکه تو زوکس به مو ته خپل تر ولاغه درد ری دیږي
او کوم سړي ته پیغمبر په زړه کې خبره پیدا شي قبض زړه کې ورته راشي هغه سړي دپاره نقصاني ده ځکه دې تیلو مو مخې ته ما راځه ما مخې ته ما کېږه کیدی شي زړه کې در باندې غمجان واوسېږه مو ته به درد ورسېږي دا تو دپاره نقصاني ده هېڅ وحشي شی وا تېرولو چلو پیغمبر سم ته خو مې ډېر درد رسوله ده تره مو ته قتل کړو هېڅ دي به د الله به زی واورځي پیغمبر سم ته لنډوم دا درد به ته زه ورته وینځه د دې وله پټۍ به ورته واورځي کوم د خدای کارونو پیغمبر سم زمانې کې یو کس راوتلی د پیغمبرۍ دعوی کړي هغه نامه مسیلمه کذاب کله پیغمبر علیه السلام وفات شولو نو وروسته یو جنګ وشو جنګ یمامه کې بیا مسیلمه کذاب خدای پاک قتل کړلو هغه اندي واجبنې قتل شولو جنګ کې ډېر کسان لوړو جنګېدو یوه ورځې جنګ وشو په هغه کې مسیلمه یو دیوالو خواته داسې یو لوړ غوندې و وغشیر باندې د نیزې وله ګزار وکړو زړه ته یې وویشتلو پورې راپورې ورکې غش و هغه ووتله نیزه به یو بل څه خبرو له مسیلمه په سار ولو سار یې ورکې چود کو نو وحشي په ډېر خوشحال شو دې خبرې شکر د خدایه پیغمبر علیه السلام تر نه قتل شو د هغه په بدالۍ کې مې یو غټ خنزیر ور مردار کړلو کیدی شي څه په دې سره د پیغمبر علیه السلام وله کوم درد و هغه وله تدارک و تلفي به وشي دا خبره ته اوس دې ځای نه ښایي دې چې قال خرجت ما عبید الله ابن یدي ابن الخیار زه عبید الله سره لاړم فلما قدمنا حمص څه کله حمص شام علاقې ته مو ورسېدو قال لي عبید الله مو تیل چې هل لک فی وحشین آیا ته دا شوق لري چې وحشي صاحب ملاقات ته دې ورولمه نسألو عن قتل حمزه د حمزه د شهادت په باره کې تپوس دې نه وکړو قلت موتی چې نعم بالکل صحیح ده وکانه وحشین یسکن حمص په هغې ټیم کې وحشي په حمص علاقې کې اوسېدو فسألنا عنه هلته مو خلکو نه تپوس کړی چې وحشي صاحب پېژنئ هغه ورته فقیل لنا هو ذاک فی ظل قصر هلته ورشئ کومه محل دا بلډینګ دلته کې وي کانه حمیتون داسې و لکه مشکیزه یعنې بدن یې اندر شیتو و رنګ نه تورو قال دې چې فجینا مو ورولو حتی وقفنا علیه بیسیر الله ونه هلته ودرېدو فسلمنا فرد السلامه سلام مې ولوکو جواب یې راکړو قال دی چې عبید الله معتجر بعمامته دې پګړۍ والي او ما یره وخشین الا عینیه ورجلیه وحشي د دې صرف سترګې او خپې کتلې فقال عبید الله وتل شیا وشیا تعرفني پیژنې مې قال چې په نظر لې سوچ ولا وکوي کاتو ثم قال چې لا والله دومره خو دې نه پیژنم الا اني اعلم په دې ښه پوهېږم ان ادي ابن الخيار تزوج امرأة ادي بن خيار یو کس ته دې وي ښځې سره واده کړی وقال له ام قتال بنت ابي العيس د ښځې نامه همدا وه ام قتال فولدت له غلاما بمکه په مکې کې د هغه سړي بچی پیدا شو د ادي بن خيار فكنت استرجع له هغې دپاره ما بیا ښځه لټولې شو دو دپاره فحملت ذلك الغلام مع امه بچی مې مور سره ورډلی په نولتو ایا هغې ته مو ورکړی فلکاني نظرت الى قدمیک چې تا خپې مې وکتې راته ولګېدې لکه ماغه یې قال فکشف عبید الله عن وجه عبید الله ته مخ بیا رامنډ کړو ثم قال به دې چې شل ودې پېژنمه الا تخبرنا بقتل حمزه د حمزه د شهادت او د قتل په باره کې راته وښایې قال چې نعم ټیک ته زه ته ښیمه خبره دا شي چې نه حمزه ته قتل طعیم بن عدي بن خيار ببدر حمزه صاحب په بدر جنګ کې طعیم بن عدي بن خيار قتل کړی و فقال لمولاي متخبل مولاي جبير بن مطعم نمیږي چې قتلت حمزه بهمي که حمزه د زما تر بدلې کې قتل کړو فانت حر نزده هم د غلامین د خلاصومه قال دې چې فلما خرج الناس اما عینین یا عینین کله خلق د جنگ خطوط او ته عینین نایلو جبل بجبال احد یا بحیال احد بینه واد د عام عینین ته ځکه عینین دي ځکه یو غار دغه عینین نمیږي یا عینین نمیږي د احد غره سره ځکه دي زیوالګاړه د خرجت مع الناس الى القتال ذا جنگ ته لاړم فلما ان استفوا للقتال چې کله خلکو جنگ د پر سپونه جوړ کړل خرج سباع یو کسته سباع روتلو سباع بن عبد العزى فقال غدا تلالی او کوچی حل من مبارزن سوشتا مقابله می وکي قال دري چې په خرج الی حمزه بن عبد المطلب حمزه سی بروتو فقالت چې یا سباع ای سباع یا ابن ام انمار ای ام انمار بچیا مقطعه البذور هغه مور دی چې خزو ته سنتیانی کولې توس خبرې کوي مونږ ته تحاد الله ورسوله الا رسول سره چیلنج کوي قال ثم شد عليه حمزه سے پیدوم رتی زاملو کا پکانه کام سی زاهی وده سی ور در بل کو ور ختم کو لکه تیر بیگا
قال دی چې ماغه بدلی کې زه راغلی وم که نه وکمنتو لحمزه تحت صخرة جنګ خود کې زه حمزه د پر یو کاڼي خطه پټ شوی وم فلما دنا مني چې کله متأخره نږدې شو رمیتو بحربتي انیزي سره مې ګزار پې وکړو په عزه و فی سنته حتی خرجت من بین وریکیه نیزې ګزار مې پوکو د نمه سره زوی کې ولګېدو نه د کوزه هغه کې ووتله نیزه کوزه زوینو کې قال دی چې فکان ذلک العهد بهم هغه ممیلې دپاره دا ما هر څه کړي وو فلما رجع الناس رجعت معهم چې کله خلک دي جنګ نه وپشو زار وپشم فاقمت بمکة مکې کې اوسېدلم حتی فشا فیها الاسلام دلته بیا ډېر اسلام رالو ثم خرجت الى طائف بیا طایف ته لاړم خلکو سره فارسلو الى رسول الله صلی الله علیه وسلم رسلا طایف علاقې نه خلکو پیغمبر سم ته قاصدان استولي وو فقیل لي ماته چې ورشه تا ورسره انه لا یهیج الرسل پیغمبر علیه الصلاة والسلام قاصدانو ته سنی چې کوم سفیر وي قال چې فخرجت ما زه دوه کسانو سره لاړم حتی قدمت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام ته ورغلی وم فلما رآني چې کله زه وکتل قال مته چې انت وحشي قلت چې نعم قال چې انت قتلت حمزه تا حمزه قتل کړیو کنه قلت مته چې قد کان من الامر ما بلغ کچتا ته څه رسیدلی خبره خو همداسې د خوار څه وستیر دي قال چې په هل تستطيع ان تغيب وجهك عني د دې خبرې خو قدرت شته کنه اسلام درته قبول د خو مخ به دې ماته نه ښیي مانه به غیب اوسې مخې ته به نه راځي چې ټیک ته بس قال دی چې په خارجتو مونږ غذای نه لاړو دوباره خپل علاقې ته لاړو فلما قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر سم دنیا نه لاړو فخرج مسیلمة الکذاب مسیلمه کذاب د مخکې نه ظاهر شوی و خو فتنه ډیره شوه قلت ما ځان سریل چې لاخرجن الى مسیلمه جنگ ته به زه ورځم لعلي اقتلو کیدی شي قتل یې مکه چې قتل یې کوم په اوکاپې به حمزه ته په دې سره د حمزه برابري به وکړمه لکه مانه خو حمزه صاحب شهید شوی د هغه په بدالۍ کې به یو غټ شی ورمردار کړمه او خدای پاک بر باندې رحم وکړي چېرې یو دښمن د خدای او یو دښمن د پیغمبر دې کم کړی چې هغه په بدالۍ کې تا تلفي شوي ده قال فخرجت مع الناس اڅ خلکو سره زه جهاد ته لاړم فکان من امره ما کان چې څه واخو قال اڅ جنگ وشو فاذا رجل قام في سلمة جدار چې یو سړی مې وکتلو دیواله خوا کې ولاړو ا دیواله کې یو چاود غوندیو لکه د دیوال سره مات شستنې برابر ځای پکې کانه جمل اورق تابویل لکه د خړ شان دی وخڅي دومره غټه بردی و د مسیلمه ووند شیطه خړمخه او د شی سرمخه سور بدن او خړوخ په شان دي سایر راسي ببر سره قال دې چې پرمیتو بحربتي نزي سرم په گزارو کو پازو بین صدیه سینې ته می چويشتو حتی خرجت من بین کتفیه ورستولو کې نزو وتله قال چې ووسب الی رجل من انصار یبل سړي ور ټوپ کړلو عبد الله بن زید بن عاصم مازینی سیب چایل شنادی بن سهلو یا زید بن خطاب یا بودجانا سیبو چې هغه په عمله که په ضرب وسیف الحمد کوپړی ته ولو کوپړی پکې ماته کړل هغه نه خدای مردار کړلو د خدای لوی دښمن د ځمکې مخ نه رخ شولو قال عبد الله بن الفضل فاخبرنا سليمان بن يسار سليمان متيل انه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جاريه شکل دا مسیلمه ور مردار شولو نیوی وینځي دغه اعلان وکړلو علی ظهر بیتن د کور په چت باندې چې و امیر المؤمنین قتله العبد الاسود زمونږ امیر المؤمنین چې و دا یو تور غلام قتل کړل نو وحشي ته اشاره کوله چې دی د لاسه قتل شو